अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम इब्रार खै। शुक्र دی ډاکټر صاحب. जी। ډېر پښتانه بایګان میسجونه او کالونه کوي. ها. نو ما چې تاسو په علم کې دا راولم چې تاسو یو ویډیو کړی دا د خولې د پخېدو په باره کې، خو خجی هغه په اردو کې ده. خجی. نو زمونږ دا پښتانه بایګان وي کو دا تاسو په پښتو کې په دې کې یو دوه درې خبرې وکړې نو ډېره مننه به وي. ډیره مننه ابرار صاحب، قیمتي وخت استا او تا دلته کې رالې کابل هم پېټک تا د خپل اوریدونکو لپاره تاسو ټایم ورکوي او مختلف ټایمونو باندې تاسو ویډیوز ارینج کوي، دا غي ارینجمنت تاسو کوئ، نو تاسو ډیره مننه کوم. او بل تاسو د خولې د پخېدو باره کې وینئ په اردو باغې باندې ما کړې وه، خو ځینو کسانو تاسو وایي چې په پښتو کې وایي. په پښتو کې خو هغو ته به زه وایم چې چا خوله پخه ده دننه پولی شوې ده پخه ده، و چې دا سوی کوي او چې خوراک کوم لار باندې بد لګي او خوله مې بالکل د پولی شوې ده او لکه یو دغه ترې رخ شوې ده، تکلیف ترې راته مرچکۍ نشم خوړی او مثالدار ګوله نشم خوړی، بل څه نشم خوړی. د هغې دپاره په هومیوپیتیک کې زبردست ټریټمنټ شته او ښه ټریټمنټ شته او قابل اعتماد او قابل بروسه ټریټمنټ شته، خو دا لږ لانګ ټرم دپاره پکار دي سړی وخوري او د پال د شیانو نه پال کول غواړي کوم چې نه دي پکار، مطلب مرچکۍ وغیره به نه خورئ د ټریټمنټ په دوران کې. نو د هغې دپاره تاسو درې میډیسن ښیم. یو برومکس ورته وایي په 30 طاقت کې، جرمني والا یا مسعود کپنه یا مکټم وخت د کومې کپنې راغلی ټول صحیح دي. یا کلیپاس په 30 طاقت کې او یو مرکسال په 30 طاقت کې، دا درې به راوالی او دې هر یو نه 10 قطرې سهار غرمه ماښام که په نهره یې کوئ که په ماړه کوئ په نیمه پیاله اوبه کې اچوئ او درې ټایمه د 2 میاشتو استعمال سره به ستاسو دا مسله انشاءالله مکمل حل شي. زما په ټسټ کې ما ډېر خلکو دا ورکړي هم ده او ډېر شي خلک په دې باندې ښه شوي هم ده. نو انشاءالله ستاسو مسله به الله حل کوي او دا ټریټمنټ انشاءالله ضروري دی. ولا ډېره مننه، آباد اوسئ. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ او د مزید ویډیوګانو لپاره کوم چې زمونږ یوټیوب چینل دی هغه سبسکرایب خامخا کړئ. ډېره مننه.